جیل نه خلک امان غواړي نیک بخته ته څه کې وی زما شیخ چې څه ګناه او غلطي کړې دا زم کوم ما وردن نه کا وی نوم دې څه دی وی حسین احمد او ته خو زمونږ مطلوب یې خدای خپله ګوتو له راوستی وردن نه که چې وردن نه که شیخ الهند صاحب له ځان ورورسو حسین احمد تیم گرفتار کړې وی صاحب به زم تاله راورسېدم هغه دا خیال وکړه کنې دې گرفتار کو نو شیخ الهند صاحب چې به کله اودس کو نو په دې یخ اوبو به نه شو کولی چې په یخ اوبو به اودس وکړه بیا به دا کونډه او دا هډوکي خوږېده او جیل کې خو د ګرم اوبو انتظام نشته صاحب څه تکلیف دی هېڅ تکلیف نشته حسین احمده دا ده چې اوبه ټولې یخې دي ګرم اوبو انتظام نشته جیلیان خو ټول چې کم پراته دي دا خو د انګریز دشمنان د انګریز کم ځای ګرمې اوبه ورکوي سار وختي مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وتا تړ مې اوبه ګرمې پیش کړې ها صاحب والا هغه اودس وکړه وی حسین احمد دا تړ مې اوبه دې کم ځای نه را پیدا کړې وی حضرت تپوس مه کوه خو سار وختي به تا ته تړې مې اوبه میلاوېږي غرمه خو بیا اوبه نور ته ګرمې شي پروا نه لري خو دا نا به نور ته کېښود نو چې منګې به اوبو نور او نو اوبه به ګرمې شوې نو بیا به چې مازدیګر شو نو مازدیګر خو بیا موسم یخ شي اوبه یخېږي دا منګې به یې راواخېست نو د پاسه یې پرې غټ غټ څادرونه ور واچول چې دا یخ رانه نه شي نو بیا به چې د شپې وده کېده نو د منګي د پاسه به یې خېټه ور واچوله چې زما د خېټې تاو دې منګي ته رسېږي او د اوبه رانه یخې نه شي ټوله شپه به په منګي خېټه پرته وه نو سار وختي به خپل شیخ ته اوبه پیش کوي ها حضرت دا واله اودس پې کوه پلار لم والله که څوک داسې وکړي مور لم قسم دی که څوک داسې وکړي په منګي د پاسه خوب کول او خېټه اچول اسان کار دی مولانا حسین احمد او د انګریز خلاف جی شیخ الهند صاحب بیا خو روته دی چې کله وفات شو او غسل یې ورکو نو وجود یې ټول چاپې چاپې تور تور داغونه دي او غوټې دي ټول املا لکه دا د شیخ الهند صاحب دا وجود ولې داغ داغ دی یاره وی دغه وخت کې مولانا حسین احمد مدني صاحب کلکته کې هغه لرې و دا به مولانا حسین احمد مدني صاحب نه تپوس کو هغه خاص شاګرد دی چې مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه راغی نو دی ورته وی چې شیخ الهند له مونږ غسل ورکو نو ملا ټوله داغي وه چاپې یې وې ملا وی او دا زما د شیخ ما سره راز دی د هغه په جون ما دا فیصله کړې وه نه به ښکاره کوم او ما ته هغه وي چاته به نه وی اوس هغه وفات شو دا راز ښکاره کوم وی مونږ به جیل کې ناستو نو مازدیګر به یې رانه دی بوت سار به یې رانه بوت غرمه به یې رانه بوت شپې به یې بوت نو شیخ الهند صاحب چې به کله مونږ نه روان که نو حشاش بشاش به خوشحاله به رنگ به خشته او مزیدار او چې کله به راغې نو رنگ به تک زیړو او سترګې به سرې او زیړې وې او وجود به یې داسې لړزېده رپېدم ټینګېدی به نه شو ما ته یو ځل تپوس وکړه حضرت او سپینګیري ملاجي حضرت چې تا کله دوی بوزي نو ته حشاش بشاش تازه رنگ دې خشتی او چې واپس دې راولي ټول وجود دې رپېږي او سترګې دې زیړې رنگ دې زیړې حضرت دا څه چل دی څه دی وی حسین احمده چاته غږ مه کوه خو ما له دننه د بجلی شاټونه راکوي شاټونه راکوي او داسې م کړي دي را سره حسین احمده چې د اور سکارې سره کړي دي او زه یې پې د پاسه اچولې اخو په ژړا شوم ورته حضرت تا څه وایي درته وی یو کاغذ پرځای راته ایښودی چې په دې دستخط وکړه او زه په هغې دستخط نه کوم حضرت دې کې څه لیکلي دې کې لیکلي چې زما انګریز سره دشمنی نشته مجھے انگریز کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی نہیں انگریز سے نفرت نہیں انگریز سے دوستی ہے انگریز سره دشمنی نه دوستانه ده نفرت نشته زه ورته په دې دستخط نه کوم دغه چل لکه یو ځل مجلس کې ناستو یو انګریز راغی لوړ دانګ او مخامخ شیخ الهند ته ودرېد او ورته وایي چې زه انګریز یم حضرت او ته زمونږ خلاف د ازادۍ را تحریک مشر یې دا خو تاریخ ته پته وګورئ تپوس وکړئ تاریخ وګورئ
تحریک ازادي چې د بر صغیر پاک و هند د انګریز نه آزاد شوي دي، تپوس وکړه د دشمن نم تپوس وکړه چې دا څوک دیوبند پسې کنزل کوي او دا څوک د دیوبند نوم په سپک اخلي، دې نه تپوس وکړه وایي د هندوستان او پاکستان چې آزاد دي تحریک سره خیل څوک دی به مو چې شیخ الهند انګریز شړلې شیخ الهند دی، دا زمونږ مشران یې ملګري وو. د دین بیداری به عالم د سړي په زړه کې پیدا کوي، د کافر نفرت چې په زړه کې پیدا کوي دا به ملا پیدا کوي، بل څوک یې نشي پیدا کوي. انګریز راغی ودرېد وایي ته زما دشمن د ستا دشمن، استاد یې مخ ته ګورم زما تا سره عقیدت دی، ته مې خوښ یې. هغه انګریز شیخ الهند صاحب ته وایي او چې تاله هلته کوم سزا میلاویږي نو موږ له نه شو ټینګولی، موږ نه شو ټینګېدی. مهرباني وکړه یو راکوټې کاغذ مې روړی په دستخط وکړه، د دې عذاب نه دې خلاصوم، تام خلاصوم، ملګري دې خلاصوم. شیخ الهند صاحب ته وایي په دې کاغذ کې څه لیکل؟ یو مقطع ټکې پکې لیکل. وایي ګوره که په دې ما دستخط کو دونه تکلیف به مې تېره، ملا به مې ټوله زخمي وه. وایي نه کنه دا ما راوړی دی، په دې ته دستخط وکړه، دا به اخبار له نه ځي، میډیا له به نه ځي، ریډیو له به نه ځي، ټلویزیون خو هغه زمانه کې به ویا نه په میډیا ده کتاب لیکي، میډیا له به نه ځي، هېڅوک به ترې نه خبرېږي. که ته په دې وجه نه کوې چې خلک به وایي چې دستخط یې وکړه، څوک به ترې نه خبرېږي. صرف زه خپل افسرانو ته ښیم، ما افسرانو سره خبره کړې، تا پې خلاصوم او دا ملګري دې پې خلاصوم، دغه عذاب چې تا د کم در کوي موږ نه شو ټینګېدی، تا پې صرف خلاصوم او باقي به نه اخبار لري، څوک به ترې نه خبرېږي. شیخ الهند صاحب چې دا کار نه کوم. وی مونږ ورته وی چې حضرت دې وخت کې خو تاله دا دستخط جایز دی. ولې جایز دی؟ ځکه چې قرآن شریف کې الله فرمایي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، د مخکې نه استثناء ده چې کم سړی مجبور شي هغه ته تکلیف ملاویږي او په زړه کې د هغې ایمان او په خولې د کفر کلمه مو نو خدای پاکي پې نه نیسي. زړه کې ایمان یې که په خولې د کفر کلمه مو خدای پاکي پې نه نیسي، نو ستا په زړه کې خو شکر دی ایمان شته او دې تکلیف نه پې بچ کېږي. صاحب دستخط ورته وکړه. وی چې دا خبره مو کړه، د شیخ الهند صاحب سترګې سرې شوې، سترګې وپړسېد او غوسه شو او مونږ ته دونه سخت غوسه شو مونږ ملګرو ته چې بیا د هغه غوسې ته مونږ نه شو ټینګېدی. او څه وایي؟ وی حسین احمد زما خو دا خیال و چې زما ایمان تاسو ته ډېر مضبوط ښکاري، دا خو پته ولګېده چې زما ایمان تاسو ته ډېر کمزوري ښکاري. دومره کمزور ایمان والی ستاسو زما متعلق څه دونه خیال دی چې زه به انګریز ته دستخط کوم او د مرګ نه به یارېږم او د زخمونو نه به یارېږم او د انګریز دوستي به کوم؟ الله ای حسین احمد، ما د محمد مصطفی لمن نیولې ده صلی الله علیه وسلم، تاسو په ما د حضور پاک لمن پرېږدی او د انګریز لمن را باندې نیسئ، د پیغمبر علیه السلام دوستي را نه پرېږدی او د انګریز دوستي را باندې نیسئ. زه د حضرت بلال بچی یم. حضرت بلال د احد آواز کو، د زخمونو چور چور چو خو ایمان یې پرې نه خوا. زه د حضرت یاسر بچی یم چې کافرانو په کم تکلیف شهید کې خو ایمان یې پرې نه خو. زه د بی بی سمیې بچی یم چې کافرانو په میان دوه ځایه کړه خو ایمان یې پرې نه خو. زه د شاه ولی الله بچی یم. زه د حضرت خباب بچی یم. هغوی په عظیمت او په رخصت نه پوهېدل. تاسو په ما باندې د انګریز لمن نیسئ او د پیغمبر لمن پرېږدئ. قسم مې دی د الله په ذاتي، قسم مې دی د الله په ذاتي، که دا انګریز زما د وجود نه دا ټوله وینه قطرې قطرې وباسي، خو کم مینه د محمد مصطفی او د ایمان چې د ما زړه کې پرته دا به زړه کې پرته یې به رانه بار راونه باسي. وینه دې وباسي خو هغه ایمان به راونه باسي، هغه زړه کې پروت دی. مونږ خاموش شو. سموده پس د پانسۍ حکم پیو شو. بیا خدای بچ که د پانسۍ ډره شي، ډېرې پانسۍ شي.
وی چې د پانسه پروانه راله نو شیخ الهند صاحب په جړا شو جړ یو شان لګاتار جړ وی موږ ملګرو وی چې شیخ الهند صاحب اوسه پورې ډېر لوی ټیک و تکړه او حشاش بشاش نه یعنی زخمونو ته ځانونه اوس پانسه اړه راغی نو دې دا جاړي ولې لکه چې څه نقصان خدای مکه څه نقصان ورته ورسېد که څه چلو شو لکه څه فرق دی راغلی وی خیر مونږ ته تپوس وکړه حضرت تاسو خو بوسه پورې وی چې د بلال بچی د حضرت خباب بچی د بی بی سمیه او د حضرت یاسر بچی او د شاه ولی الله صاحب بچی اوس چې د مرګ پروانه راله د پانسه نو جاړي وی حسین احمد او جاړم مرګ نه یریږي حسین احمد مرګ نه یریږي ولې څه چلو شو مرګ له یو وخت مقرر ایمان دیتا وای وینا حسین احمد پدې نه چې مړ بشما جاړم پدې چې د انګريز د لاسه به د پانسی شمسا به میوزي او زما دا روح به الله ته پیش شي اسنا چې الله زما پدې شهادت کراس نشان راکاږي چې دا ما ته نه دی قبول دیکھ ریا دا دیکھ دا چل دی دیکھ دا چل دی دیکھ دا چل دی مړ بم د انګریز د لاسه شم او اسنه د خدای په دربار کې زما شهادت رد شي چې دا رد نه مې دی په کار مې راوله راله په دقه ټکي جاړم دومره په لکې د خدای یاره هغه شیخ الهند د هغه نه خدای څونه کار واخیسته اوهو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د شاګرد چې هغه نه ورشه فتاوی د علوم دیوبند وګور او د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خدمات وګورا د تصوف ما د علم غر ډېر خلک هغه پسې بدد وایي ظالمه خوله به دې ګونګه شي قیامت پرز خدای به تپوس د نه کوي څه به جواب ورکوي وی به چې هغه زما د دین څونه خدمت کړی دی د بدعاتو ردونه یې کړي دي د رسوماتو ردونه یې کړي دي دین کې چې چا غلو افراط تفرید کړی دی په هغې سخت ردونه کړي دي لیکن د تصوف کې هغه کم خدمت وکړو الله د حاجی امداد الله صاحب مهاجر مکی رحمت الله علیه د هغه مرید دی او د هغه خلیفه دی او چې څومره هغه خدمت وکړه د تصوف او د کرامت خاوند زه راته خپله واقع ویم سابق صاحب د رضلو خدای پاک دی وبخي مولانا صبیح الدین صاحب سابق صاحب هغه خبره کوله وی دارالعلوم دیوبند کې زه یو را سره مولانا دغه صاحبزاد عبدالباری جان صاحب د مرزو دا دوه یو کس بلو خو چې د هغه نوم زه نالم نامناسبه ده وی مونږ درې کسانو نو مونږ وی چې دو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات به وکړو ډېر نیک سړی دی او پیر دی د تصوف امام دی او لوی مفتی د زمانې په دارالعلوم دیوبند کې پاتې شوی دی دارالعلوم دیوبند چې دا مشهوره کومه فتاوه ده فتاوی دارالعلوم دیوبند دا د مولانا اشرف علي تانوي د لاس نه وتله دا ټولې فتوی هغه ورکړي دي چې لاړو سنګ تانبون ته بلا مریدان راځي او ملاقاتونه دي او څوک دعا اخلي او څوک بیعت کوي او څوک ذکرونه اخلي څوک اسې ملاقات له راځي نو رش به ډېر زیات و نو هغه شاګرد به سړي ته د ملاقات چل خاو یو مرید یې راته وایي چې تاسو کم دی نه رالی مونږ دارالعلوم دیوبند نه وایي ګورئ وخت به نه ضایع کوئ اوس هم دا پکار دي چې څوک د استاد له لاړ شي پیر له لاړ شي یو نیک سړي له نو وخت به ډېر نه ضایع کوي زیاته ناسته دا منع ده په شریعت کې دومره کښېنه چې د هغه وخت ضایع نه شي د هغه اوقات ضایع نه شي تنګ نه شي بس مختصر که دعا له راغلی وی دعا راته وکړه بیعت له راغلی بیعت راته وکړه او که څه د مسلې تپوسي مسلې تپوس وکړه او ډېر ګپ شپ په نه لګې دا ښه خبره نه راغله وی چې لاړو هغه مرید راته وایي چې داسې وکړه چې ګورې ابدا تپوس کوي ابا راته وایي کہاں کون ہو سوکے کہاں سے آئے ہو کم ځای نه راغلی کس لیے آئے ہو څه له راغلی نو تاسو به ورته چې ځان د مخکې نه تیار کړي چې کم ځای نه راغلی او څه له راغلی او څوک یې نو که دعا له راغلی نو او به وایي چې دعا له راغلی وو دعا به راته وکړي بیا به زر روځی که بیعت له راغلی وی بیعت له راغلی وو د هغې جواب به درکړي او که څه د مسلې تپوس وي د هغې تپوس جواب به تپوس به ته وکړي یاره وایي چې دا خبره وکړئ مونږ هسې په رپېدو شو وایي دا درېیم ملګری چې را سره کم ته نو دی نه ته زه صاحبزاده عبدالباری جان صاحب په محبت تو په مینه تلو
چې ملاقات وکړو. خو دا درې ملګري راته وایي چې یاره زه خو در سره نه ځم. لکه د چې نیک سړی دی، بزرګ دی، او سبا به بیا پېښور ته ځو، یا به ملاقات کېږي یا به نه کېږي. یاره وایي دا پیران میران څه خراب خلک دی او پیسو ته ناست دي او خلکو نه پیسې جمع کوي او خلکو نه پیسې وایي او دا کوي. وی ډېر بدره دی وی د مولانا اشرف علي صاحب. وی مونږ ورته چې مړه راځه سې به لاړ شو، اصل تماشه خو به وکړې که نه، مونږ خو دعا لځو چې دعا ته والو، او چې ستا په عقیده ټیک نه راسې خو به وي نو ځان سره په زور بوتل. وی په لار هم دغه درېیم کس لګیا د مولانا اشرف علي صاحب بدې وی، دا پیسو والا پیران دی، دا صدقو والا پیران دی، خلکو نه پیسې غونډوي او دا کوي دا. وی خیر چې مونږ څنګه ورلو که نه، وردن نه شو. مولانا اشرف علي صاحب ران تپوس وکړو کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، سوکے کم ځای نه راغلی، سله راغلی. وی مونږ چې حضرت ہم طالب العلم ہیں. سوکے طالبان. کہاں سے کم ځای نه راغلی ہے؟ صاحب دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں. دارالعلوم دیوبند نه راغلی. کس دی سره پار راغلی؟ بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں، دعا د پاره چې تراته دعا وکړي. وی چې ټیک کین. وی ما ته هم وی کینه او مولانا صاحبزاده عبدالباری جان صاحب دې کینه او هغه درېیم کس ته چې وکتل کېناستو. وی هغه ته وی چې اٹھو خبیث، اٹھو 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 خبیث، اٹھو نکل جاؤ. وی هغه نیخ پاسه او بارې وویسته. او مونږ خو پره پیدو شو چې خدایه پاکه دې ته کشف وایي، دې ته کرامت وایي. هغه خو واقعي هغه ګډې وډې وی په لاره یم وی راتم نه. وی چې هغه ته اٹھو خبیث، اٹھو نکل جاؤ. وی بارې وویسته. وی خیر مونږ ته یې دعوا وکړه. وی چې باره وویستو وی سړي ته مونږ چې پته راته ولګېده چې دا وی دا پیران او دا پیسو والا او دا صدقو والا پته راته ولګي. چا خبر کو؟ الله خبر کو، د کشف او د کرامت خاوند. د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه شیخ الهند یو شاګرد مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه چې د افتا غرو د بل شاګرد. مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه د بل شاګرد. مولانا حسین احمد مدني ځان له سړی جی د هغه لکه چې کم عشق او کم محبت و ځان له داستان دی چې کله به حاجیان حج له تلله نو دی به ورسره بندرګاه ته تل. پخوا به په بحري جزونو کې خلک تل، نو دی به ورسره بندرګاه ته تل. نو تر بندرګاه پورې به دی غریب ناستو چې حاجیان به رخصتېدل د به ژړل، ای خدایه دا ستا کور لځي او د نبی علیہ السلام ملاقات له. او حسین احمد په هندوستان کې پاتې دی او چې د حج ورځې به شروع شو نو شپه به په ارام نه وه، جړل به وی حاجیان به نو اوس د بیت الله نه تاویږي زه دلته حاجیان به اوس. او بیا چې به د منار ورځې شو نو د شپې به هم جړلې. اوس به حاجیان په مزدلفه کې، اوس به حاجیان په عرفات کې، اوس به حاجیان په منا کې، اوس به حاجیان د حضور پاک مبارک مخ ته ولاړی درود سلام به پې وایي. جړل به جي الله ورسره څه چل وکړ. ګوره عشق او محبت چې چا کې وي که نه بیا داسې الله ورسره داسې وکړل چې خدای مدینه شریفې ته ورسو او په مدینه شریفه کې 19 کاله د پیغمبر علیه السلام د حدیثو درس وکړ. بلکې یو کتاب کې 13 کاله راځي. 18 سال په مسجد نبوي کې د پیغمبر علیه السلام د حدیثو درس خدای نصیب کو. او علما لیکي مونږ چې حدیث وایو نو مونږ وایو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا، حضور پاک دا فرمایلی دي. او مولانا حسین احمد مدني د نبی علیہ السلام روزه مبارکه ته ګوتو نیوله. قال بس قال صاحب هذه الروضه کذا، د دې روزه مبارکه صاحب دا فرمایلی دي. دا زمونږ د دیوبند نه کابل دی بل شاګرد. او تحریک ازاده کې چې بیا دا مولانا حسین احمد مدني کم کردار دی نو زه راته نشم ویلی. د شپې به خوب کو، د خاورو په بالغ به خوب کو، د خاورو بالغ یې جوړ کړی. چا ورته وی صاحب دا ولې؟ وی د قبر ملاستې سره ځان بلدومه. او ټوله شپه به د انګریز خلاف جلسې کولې او سار به دارالعلوم دیوبند کې ناستو درس حدیث به کو. عجیبه تواضع. ریل ګاډي په سفر یو ځل ته ریل ګاډي کې نو یو سیټ دی سیک دی کې هندو سیټ هغه غسلخانه کې ریل ګاډي غسلخانې ته ورننوت او به غریب بار راووت، بیا ورننوت بیا راووت. مولانا حسین احمد مدني خو پوه شو
چې داسې معلومیږي لکه چې سیټ صاحب له دسماتې ورغلی دی انتظام پوښتنه او ټټۍ لکه چې خرابه ده چې ورغې ټټۍ ټوله ګنده وه د ناستې ځای پکې نو مولانا حسین احمد بدني صاحب ځان وردن نه کړ او چې ځان یې غسلخانې ته دن نه کړ د سګرټو دا ډبي را واغېستل غسلخانه کې د سګرټو ډبي او په هغې غسلخانه صفا کړه په خپلو لاسونو هندوله غسلخانه صفا کوي هندوله هغې باندې سګرټو په ډبو یې غسلخانه ورته صفا کړه او لږې غوندې اوبې پکې ور واچولې صفه یې وکړله او بیا راووته او سیټ صاحب ته څه وایي دا ورته نه وایي چې تا له دسمات دي د تکلیف در کړی غسلخانه مې صفا کړه وایي سیټ صاحب که ستاسو ضرورت وي نو دسمات یې وکړئ سیټ پوه شو چې ته پکې وخت تېر کړه لکه چې ورننوته غسلخانه پاکه شیشه پرته سیټ خو پوه شو چې دا خو دې پټکي والا مولا زه دا حیا مې وساتله او دسمات بس ما سکو دې پټکی والا مولا الله د مولانا حسین احمد بدني پاک عاجزه هغه سیټ مسلمان کړ دا لوی خلک وو جی اکابر همون کې د اکابر علماء دیوبند صفت کو سې نه کو نن وګوره په افغانستان کې چې دا څومره علما دي دا به د علماء دیوبند شاګردان یا د شاګردانو شاګردان یا شاګرد او چې دا کم خلک علماء دیوبند پسې بدې ردې وایي کله دوی سلسله دې ولټله وی سبق د چا نه ویلی دی نو استاد به د دارالعلوم دیوبند فارغي یا به د استاد د دارالعلوم دیوبند فارغي او یا د هغه استاد خو دارالعلوم دیوبند نه به بار انشاءالله یو قسم نه نو خپل استادانو پسې ولې خبرې کوي نو د شیخ الهند یو شاګرد مولانا اشرف علي تانوي شمیره بل شاگرد مفتی کفایت الله صاحب بل شاگرد څوک ته مولانا حسین احمد مدنی او بل شاگرد څوک ته مولانا الیاس رحمت الله علیه نن چې تبلیغ والا کومه سلسله ده او د دنیا په ګډ ګډ کې بسترو سره خلک روان دی وګرځي دنیا ګډ ګډ کې خلک بسترو سره خلک لګیا دی وګرځي او دعوت د دین شروع دی کافران دلادل مسلمانېږي او مسلمانانو ته منځونه ښودل کېږي دا د مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه برکت هم د شیخ الهند شاګرد کمه سلسله به لټه زمارونو علماء دیوبند نه خدای د دین لوی کار اخیستی دی نن چې دا تاسو ما ته څومره ناست او دا په دنیا څومره خلک ناست دي رښتیا وایي تاسو چې دا کلمه وایي او منځونه کوئ روجې نیسئ او حجونه کوئ دا ښکلې ګیرې پرېښې دي دا مو چا نه زده کړي دي علما که سکول کې استاد نه زده کړي د سکول استاد به مولا نه زده کړي او دغه علما چا شاګردان دي علماء دیوبند شاګردان دي او یارونو د کمې مدرسې بنیاد چې محمد مصطفی ښودی دی صلی الله علیه وسلم د هغې نه به خدای مخلوق ته خیر رسوي که به نه رسوي او که ته وایې لکه دا خلک یو پسې خبرې کوي د ښځو خبره وي ښه باچا پسې هم خلک خبرې کوي نو جلجانه داسې ده که نه باچا پسې مو خلک خبرې کوي ښځو او نبي علیه السلام پسې خلکو نه دي کړی صحابو پسې خلکو نه دي کړی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې امام شافعي صاحب پسې خلکو نه دي کړی نه کوي ورپسې نو په خبرو د چې عزت نه کمیږي چې څوک چا پسې خبرې کوي د خپله د نقصان دی کم لوښي کې چې پاکې اوبه پرتې وي نو پاکې اوبه به ساسي او کم لوښي چې ګنده اوبه پرتې وي نو ابته ګنده به ساسي که پاکې به ساسي نو چې څوک د چا صفت کوي د لوښي پاک دی پاکې اوبه ساسي او چې څوک چا پسې کنځل اوبه دي وي لوښی ګنده دی ګنده اوبه ساسي نو ګنده لوښي نه ځان ساته پاک لوښي لونه ده د چا بد مه وایه زمانو دا خو څه لږ مختصر غوندې د علماء دیوبند د بعضې اکابرو ذکر مې وکړو او انشاءالله که آینده جمعه خدای پاک توفیق راکړه اگر چې رمضان مسلې به وي او که توفیق راکړه نو باقي پکې یو څو خبرې د علماء دیوبند پاتې دي ابرته انشاءالله په آینده جمعه کې بیان کړو نو ملګري دوا غواړي الله دې د زړه حاجت پوره کړه وقاص نوم څنګه دی ښه دی ښایسته نوم دی یو سړي چاله ځمکه په دې شرط ورکړه چې ما له به 15,000 روپۍ ایډوانس راکړې ځمکه کې چې کم فصل تیار شي هغه به نیمه ستی نیمه زمی نو دا څنګه ده دا ایډوانس چې اخلي که دا په دې خیال اخلي چې دا به ما سره امانت پرتی وي سیکورټي وي نو خیر دی وادلی نیم فصل د زمیندار نیم د مالک او د ایډوانس نه به هغه مالک پیدا نه لی اب امانت پرتی وي اب سوچه امانت پرتی وي هغې نه فایده به نه لي او که دا ایډوانس دې په دې اخلي چې نه دا ماله قرض راکړه بیا به یې درله درکړم قرض زه به ترې فایده اخلم بیا ګناه ده یا د ایډوانس دې په دې اخلي چې
چیرې دا به زما شوې بس تعالی ځمکه په نیمه در کوم نو بیا هم ګناه ده. دیم دعا غواړي الله دې د زړه مقاصد پوره کړي. دا ملګری په مشکلاتو کې پروت دی، الله دې د مشکلاتو نه په خیر باندې وباسي. دا ملګری د نوکرۍ لپاره دعا غواړي، الله دې وله بهتره نوکري ورکړي. رب ذوالجلال زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. خدای زمونږ د علماو سره دوستی پیدا کړي. خدای د علماو د دشمنۍ نه مو ساتي. خدای د علماو د ازار نه مو ساتي. الله زمونږ بچي عالمان کې، خدای زمونږ نوسی عالمان کې، الله د علماو حفاظت وکړي. الله چې زمونږ اکابر علماء دیوبند چې د دین کوم خدمت کړی دی، خدای هغه خدمات او برکات او اجرونه ورکړي او پروردګار هغه چینی امت ته ورسوله کې. الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي. یو دوست زمونږ هغه بیمار دی، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک وله روغ صحت او شفا ورکړي. یو بل دوست هغه ته څه پریشاني ده، دعا وکړئ چې الله پریشاني په خیر بدله کړي. الله دې مجلس ته چې څومره دوستان راغلي دي، لرې لرې ځای نه راغلي دي، په یو یو قدم وله اجرونه ورکړي. خدای مونږ خو ډېر کمزور یو، خو چې مونږ سره څوک محبت کوي، مینه کوي، الله ته ورسره مینه وکړي. خدای که د چا کاروبار روزګار کې وله برکت واچوي. الله که د چا نوکرۍ وي تنهاګانو برکت واچوي. که څوک زمینداري کوي ځمکو کې پستونو کې برکت واچوي. خدای که د چا نوکرۍ نه ته ولې نوکرۍ ورکړي. څوک تعلیم کوي کامیاب کړي. موږ د دواړو جهانو د غمونو نه، د فتنو د مصیبتونو نه په امن او امان کې وساتي، او د دواړو جهانو د شرونو نه مو ساتي، او الله د رسوایۍ نه مو ساتي، د بغضیانو د بغضونو نه مو ساتي، د حاسدینو د حسد نه مو ساتي، د سکیمرانو سازشانو د سکیمونو نه مو ساتي، او الله د نبي علیه السلام تابعداري او عشق محبت هم نصیب کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. جهانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 631 نمبر کیسټ کې تاسو د علماء دیوبند په کردار باندې بیان واورېده. دا بیان به په 2 کیسټو کې مکمل کیږي او د دې بیان دا ړومبۍ حصه ده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرۍ ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. یا عالم حق هر دل عزیز مون پیشوا دی سکه، کل آقا دی سکه، مرگی اواید قهمونو رهنما دی سکه. پتنگان جمع دی خوشما د محفل نشتا، او د حیا پوزه د غیرت د پټکی ول نشتا. سکړم ګل شل چې مې د سړیو بل ګل نشتا. ملک تورش پشو کاروان ادرید منزل نشتا. د مسافرو طالبانو تکیهګاه دې سکه، ډوبې بیړۍ د قام د پاره دا خدا دې سکه. میری کاروان د قافلې د مصطفی دې سکه. راغې خزان پزیړو ګلو شنه توتیان جاری، ډېر یوازې نه لاهور جاړي ملتان جاړي. سرحد لاس کې سن پنجاب بلوچستان جاړي، او په اسلامي نظام مین هر مسلمان جاړي. بحر عمیق د علم دین کان د حیا د سکه، اصول فرس ډیر غیرتی ډک د وفا د سکه. د غم پشپکی ښکلې زیرې د سبا د سکه. عالم حق هر دل عزیز مونږ پیشوا د سکه، ښکلې آقا د سکه. مرګي وایه د قهمونو رهنما د سکه. مفتی اعظم شیخ الحدیث
شیخ القرآن چو د شیخ الهند او مدنی پلار روان چو مرستی د حق لبهادر مرد میدان چو چی یادی د پنر مولا هاغ مولا دی سک د دین په مینا قلندر مست او گدا دی سک د دغی سیمه و سابق وزیر اعلا دی سک عالم حق ہر دل عزیز من پیشوا دی سک کل آقا دی سک مرگی او آیا د قائمونو رہنما دی سک اور جنت الفردوس دی پاک اللہ مقام کستا د مرگ نه پس ژوندون دی پاک رب پارام کستا د جنت حور خپل دیدار دی رب نعام کستا هم جمعت مقبول خدے پخاص وام کستا د شیر زمان رهبر د خوږ زړګي دوا د سکه اے زمانه زمون محبوب